دا پیغام استادانو ته دی او ټولو مدرسینو ته دی، مونږ له پکار دی اول زه ځان ته دا خبرې کوم وی دا خبرې زه خپل ځان ته کوم یارانو، وی نه مې کار نه مې غره شته په بل چا او وینم دا ستا او د بل اخلم ځان ته وایم وی خفه نه شي کوم وینم ما اغسته ستا. نو ګوره خبره دا ده چې مولانا عبدالحق رحمه الله یو پیره یو طالب په مسواک و، هغه هر څه کا حرکت کړو والله اعلم. نو مولانا عبدالحق رحمه الله چې په مسواک باندې طالب و که نه، نو تاسو پته شته بیا هغه د درس نه وتی دی، بیا ولې د شپې خوب نه ورته خوب ولې نه ورته وی هغه بیا د شپې راغلی دی او تقریبا د طالبان د ماسخوتن بیا دغه کوي که نه مطالعه کوي دغه رنګې د شپې ما هم ماسخوتنه پورې تکرار کوي، د نه بعد هم تکرار کوي، بعض طلبا ناستي تکرار دی ته د ټول طلبا یو ځای ناستي دغه رنګې مطالعه کوي کتاب ګوري. نو بس مولانا عبدالحق رحمه الله راغی او هغه طالب له مطلب ورغی او ما پیته غوښته وی ګوره بچې ته ما په مسواک والی زه تا نه مافي غواړم. مړه تاسو هسې سوچ وکړئ نو مسواک په مسواک یې والي وی لکه دا به څونه دا به څه سزا وه، هسې مسواک کو ډېر هم سړی تیز روبغي نو هسې لږ به وګرېږي نو. او مولانا عبدالحق رحمه الله او څونه د هغه مقام خو تاسو ټولو ته معلوم دی، سوچ وکړئ نو دا کوړه هټک څونه لوی مدرسه ده، هسې خو دا کوړه هټک دونه لوی نوم نه دی ګټلی که نه چې د مولانا عبدالحق کردار ته سړي وګورو نو الله له دونه کامیابي ورکړله. په دې وجه مونږ ټولو استادانو مدرسینو له پکار دی دا 2025 زمانه ده، دا د فتنو د فساد دور دی، د عوامو د سوچونو ته تاسو وګورئ که نه هغه خو بیرته که خو مونږ له پکار دی چې مونږ به په حکمت سره په بصیرت سره به مونږ چې درس کوو. دا وړه ماشومانان دغه شاګردان دا د بچو په ځای دي، دي ته مونږ د بچو په ځای ګورو، یعنې د بچو په نظر به ورته ګورو، ته زړه نرم ساتي د خپل بچي په باره کې، دغه رنګې د بل بچي په باره کې به هم ته چې د زړه نرم ساتي. صحیح ده انشاءالله تعالی. زما د رب نه امید دی چې تاسو به په دغه پیغام باندې پوه شوي او په غلط سوچ باندې به نه اخلئ.